د دې نه مخکې د صورت په شروع کې د یهودو د هغې د غلطو خصلتونو او د شرارتونو ذکر و، او دلته اوس هم چې کوم دی د یهودو د غلطو خصلتونو او د شرارتونو ذکر شروع کیږي. ولا يحسبن الذين، او تاسو ګمان مه کوئ د هغه کسانو باره کې یبخلون چې دوی بخل کوي. بخل څه ته ویلی شي؟ چې کوم څیز په انسان باندې واجب وي او دی هغه څیز منع کوي نه ورکوي، دې ته بخل ویلی شي. لکه زکات دا به سړي باندې واجب شو، دی دا زکات نه ورکوي، نو دا سړي ته بخیل ویلی شي. دا سړی د الله په نسبت باندې ګناهګار دی. او د عام عرف مطابق چې یو سړی خیر خیرات او صدقات نه ورکوي نو هغه ته هم خلک بخیل وي. خو دغه بخل چې دی نو په دغې باندې الله دې نه رانیسي، ځکه دغه مستحب دی، نفل دی، په دغې نه رانیسي. خو چې هغه بخیل چې هغه زکات منع کوي، یعنی واجب حق د الله نه ورکوي، نو دغه سړي ته بیا بخیل ویلی شي. حدیث پاک کې راځي چې دا بخل دا په جهنم کې یوه ونه ده او د هغې څانګې دنیا کې راټیټې شوي دي. او کوم سړی چې د هغې څانګې ونیسي، یعنی بخیل سړی به د هغې څانګې نیسي، نو فوراً به چې کوم دی جهنم ته ور وغورځولی شي. یعنی دا چې دا څانګه باندې ځي نو جهنم ته به ورته وکړلی شي. او سخا په جنت کې یو ونه ده او د هغې پاڼې چې کوم دی د هغې څانګې دا په دنیا کې راټیټې شوي دي. نو څوک چې د هغې څانګې ونیسي نو جنت ته به ور داخل شي. وي هغه عابد چې هغه بخیل وي او هغه ګناهګار سړی چې هغه سخي وي، نو دا سخي سړی ده ته شیطان ډېر زیات غوسه وي او شیطان وي د زه ډېر چې کوم دی په غم کې اچولی یم د سخي سړي چې دی ګناهګار هم دی، خو زه هر ټیم په دې یره کوم چې الله د سخاوت ته وجې نه ونه بخي چېرته، ځکه الله په خپله باندې غني دی، سخي دی او سخاوت ته الله پاک خوښ. او الله رب العزت یو کس خپل مقرب او خپل ولی تر هغې پورې نه جوړي تر څو پورې چې پکې د سخاوت صفت نه وي اچولی. ته څومره اولیا چې ګورئ دې کې به خامخا د سخاوت صفت وي، سخي به خامخا وي. نو دلته کې الله فرمایي چې ولا يحسبن الذین، ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي بما په هغه څه سره، بما په هغې مال سره آتاهم الله چې ورکړی دی دوی ته الله، دوی ته چې الله کم مال ورکړی دی نو په دې باندې به بخل نه کوي. او که دی به بخل کوي نو دا کس ته بیا دا ګمان نه کوي من فضله چې الله ورته د خپل فضل نه کم مال ورکړی دی، نو دا سړی دی دا ګمان نه کوي چې هو خیر لهم چې دا به د ده دپاره بهتر وي. دی چې کوم بخل کوي بخل او دا مال جمع کوي په بخل سره، نو په بخل سره دا کوم مال چې جمع کړی دی دی خو دا سوچ کوي چې دا زما دپاره بهتر دی، خو دا چرته هم د ده دپاره بهتر نشي کېدلی. الله فرمایي بل هو شر لهم، بلکې هغه شر لهم بد دی د ده دپاره. په وچه او په سمندر کې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم مال ضایع کېږي نو دغه مال د زکات نه ورکولو د وجې نه ضایع کېږي. د کوم مال چې یو سړي زکات ورکړي دا چرته الله نه ضایع کېږي. یو کور ته وي غلي تلي و غله، نو سړي باندې ټوپک یا تماچه کېښوده او مال چې څومره په کور کې ورسره وه هغه ټول یې ترې راواغستو. هغه سړي ورته خوار خوار کتل، دې غلو ورته وي خوار خوار راته مه ګورئ، وي خوار خوار راته مه ګورئ، د دې به دې زکات نه ورکړی. چې بار شو پولیسو هغه غله ونیسل. دا سړی پسې سات تاڼې ته راغی، وي ځکه یې ونیوله چې ما زکات ورکړی و، وي زکات مې ورکړی ځکه چې کوم دی ونیسلی. نو د کوم مال چې زکات څوک ورکوي او دې زکات نه ایساري نو دغه مال الله نه ضایع کوي. نو الله وی هو خیر لهم، د سړی دا ګمان نه کوي دا بهتر بشي د ده دپاره، بلکې هو شر لهم، هغه به بد وي د ده دپاره. او څنګه به بد وي؟ دنیا کې به د ده دا مال چې کوم دی زیاتېږي نه، دا به ضایع کېږي. او آخرت کې به هم الله پاک جل شانه ورله کم عذاب ورکوي، آخرت کې به وله سیطوقون زر دا چې دا مال د ده دا به امیل جوړ کړلی شي او ده ته به واچولی شي ما هغه څه بخیلو چې به بخل کړي وي به په هغې باندې. نو چې کم کس خپل مال زکات نه دی ورکړی په ورځ د قیامت نبی علیه السلام فرمایي دا به د گنجې مار وي، خطرناک زخر وي. گنجې مار د ده دا ویښته د ډېرو زخرو د وجې نه، د زخرو د تیزوالي د وجې نه چې کوم دی غورځېدلي، نو دغه گنجې مار دا به د ده غاړې ته چې کوم دی امیل کړي شي او دا مار به ورته وایي چې زه ستا هغه مال یم، زه ستا هغه خزانه یم.
دا د په قیامت کې چې کوم دی عذاب وي او دنیا کې به الله چې کوم دی دا عذاب ول ورکی چې د مال به خامخا ځای کی پریشانی به پی ولا يحسبن الذين وغمان دي نگي هاگسان يبخلون دي بخل کی بما په مالونو سره آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله په خپل فضل سره هو خير لهم چې هغه بهتر وي د دې لپاره نو دي دا ګمان نه کی چې دا مال او دا بخل دا بهتر وي د دې لپاره بل هو شر لهم بلکې هغه به بد وي د دوی لپاره سيطوقون زرد چې امیل به واچولی شي دوی ته ما هغه مالونه بخیلو چې دوی بخل کړي دي به په هغه باندې هغه مال باندې بخل کړي دي زکات نه دی ورکړي یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله او خاص ته الله د پاره دي میراث السماوات والارض میراث ته اسمانونو او د زمکو یعنی دا زمکه چې څومره دي او اسمانونو چې څومره دي دا مالونه چې څومره دي دا ټول به الله ته پاتې کیږي قیامت شراشي یا یو سړی ته دک شان تل شي یا قیامت راشي الله هر څه تربیت درږي نو دا ټول هر څه به الله ته پاتې وي انسان د هیڅ نه پاتې کیږي نه انسان د ځان سره سوړلی شي دغه دوه نیم غزه کفن نه دغه ځان سره وړلی شي دین علاوه د دنیا غخیر د سره نه پریدي ویلام وي خصي صفا صفا علماء چې دنیا د اخیرم د ځان سره آخرت ته ونیسي ولله وخاص الله د بار دي میراث السماوات والارض میراث ته اسمانونو او د زمکو والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی سجی تاسو کوي په الله خبردار دی د بدله به تاسو ته الله پاک درکړي کو خمو کړي الله بدر له خبد له درکړي او کو بد مو کړي الله بدر له بد بدل درکړي